سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله مولانا العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمند مشرانو، گرانو مسلمانانو، رونو دوستانو، دا آیات مبارک صحیح سماعول استا دے کے لدیر یو اہم خبر بیان دے دا ریاکارے چی ریاکارے نظام ساتل پکار دے. ریاکاری اور روحانی مرض دے سنگا چی بدن مرضون لری، زکام او ٹوخے او تبا او دردون او گردے خرابی دی او بلڈ پریشر دے او شوگر دے. دغشان دا روح دا پارا بیمارے دی. سنگا بدنی بیمارے علاج غواری او ڈاکٹر نبزے، روحانی بیماری چاکے کبری، چاکے حسد وی، چاکے کینوی، چاکے بغض وی، چاکے ریاکاری وی، دا خودن دا پارا یو عمل کئی دا دیر لوی نقصان دا تروان دی او دیر لوی بیماری دا دا دیر با علاج کول پکاری. چه سڑی سلیم الصدر او سلیم الفطرت انسان اگرزی. چه کم کمی دی یو دا سکس سر بتعلق ساتی چه دی و تا دا مرض ہوئی او آغا و تا دا مرض علاج وخی. دا نیکانو مجلس تلرش، دا واز مجلس تلرش، کل خلقو تکینی دا اللہ ذکر و اعمال خالص اللہ دا پارا. دا مسئلہ بانے دی سوچو کی ریا دی دا وی دی سڑی یو عمل کئی یا یو کار کئی دا دی دا پارا کئی چه خلقو تخکارش دکلاوی دا پارا او یو کار یو خپل صفت خلقو تخکارا کی چه خلق زما تعظیمو کی او زما توقیرو کی او ما محترمو گنی، معظمو گنی، خپل مالوی سڑیو گنی، خپل صفتو نکی یا خپل عمل خلقو تخی چه ما نیک عملو گنی، ما پیرو گنی، ما زاہدو گنی، ما عارفو گنی او نیت ہے پاک دا اللہ دا رضا نہیں. دا دیر خطرناک بیماری دا. سڑی چکم نیک عملو کی ریاکاری پا نیکو عملو کرے دی. حج کئی دا دیر پارا عمرہ چما تا خلق حجی سے بوئے او ما عمرہو کم خلق ہوئی چی حج عمرے کی دیر نیک تی او دا خلقو پا نظر کے نیک کارشم او خلقو تا زمانی کی معلومش علیکہ دا نیک عمل خدا خدای دا پارا کی. بس دا ہوئی چی عمل میں دا خدای دا پارا دے چی مانا پہ خدای خوشحالش. اعمال دا دیر پارا نہیں چی مخلوق خوشحالا کی. مخلوق بخپل کار کئی، عبادت و بندگی دا خدای پاک حق دی. اور جو سڑی بندگی کئی دا مخلوق دا پارا چی مخلوق مانا خوشحالش، مخلوق تزنیخ کارشم، دا مخلوق پا نظر کلویشم، مخلوق زما عزت دیرو کی تعظیمو کی، خلق ما پا بزرگانو کی اشمیری، طول بزرگی خوری ریدن. دا دیر بے سخت مرض دی.
قرآن شریف کې راځي فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. کم مسلمان نارینه او زنانه چې د هغه دا امید او یقین او عقیده وي چې زه به خدای پاک سره ملاویږم او ملاقات به زما خدای پاک سره کېږي او چې ما نه خدای خوشحالي نو څه دې وکړي فلیعمل عملا صالحا، دې دې عمل وکړي عمل نیک. عمل نیک دې ته وایي چې خالص د خدای د رضا او د خدای د خوشحالولو لپاره، لرضا الحق لا لرضا الخلق، د خلقو دپاره نه د خدای دپاره. ولا یشرک بعبادت ربی احدا، په حدیث کې راځي ولا یشرک ولا یرائی، او دې ښودنه او ریاکاري نه کوي، خلقو ته د عمل خولو دپاره د عمل نه کوي چې زما د عمل نه خلق خبر شي او زما د عمل خلق وویني او ما نیک حساب کې او ما متقی او زاهد او عارف او تقوادار د دې په نظر کې راشي. چې د خدای په نظر کې نه د دې نظر کې راشي او که نه، دا خو مقصود د عبادت نه دی. عبادت خو د خدای پاک حق ته تا پکې بل کس ولې شریک چې سړی مونځ کوي د دې لپاره چې خلکو ته مونځګزار ښکاره شي او تلاوت کوي د دې لپاره چې خلکو ته قاري د قرآن ښکاره شي او مونځ کوي د دې لپاره روژه نیسي چې خلکو ته روژهدار ښکاره شي او تبلیغ او جهاد کوي د دې لپاره چې خلکو ته مبلغ ښکاره شي او داعي ښکاره شي، نو ته خو تا خو ټول خلق دې مقصود کړ. خلق چې خلق مقصود کې دا عبادت خدای پاک نه قبلوي. عبادت خدای هغه قبلوي چې خالص د الله لپاره. د دې وجه نه شرک بند هر قسمه شرک دوه قسمه دی غټ غټ. یو شرک اکبر دی، شرک جلی، هغه دا دی چې د خدای په ذات کې یو بل ذات شریک یا د خدای صفات او خاصو کې دا صفت مخلوق د پاره وایي. لکه دا وګوره د انګریزانو چوریان عیسایان دې درې خدایان مني، دی عیسی علیه السلام او مریم بی بی علیه السلام هغه لایق د عبادت ګڼي. دا شرک جلی دی، په شرک اخته دي. عیسایان مجوسیان دوه خدایان مني، یو یزدان یو اهرمن، یو خالق د خیر دی بل خالق د شر. نو شرک جلی دی ته وایي چې خدای پاک سره په ذات کې شریک کې، لکه مجوسیان او داش یا ملائکو ته د خدای لوریانې وایي، یا یهودیان وایي عزیر علیه السلام د خدای زوی دی، خدای له اولاد وایي، خدای پاک له لور وایي، خدای پاک له په ذات کې شریک وایي. څنګه لایق د عبادت خدای پاک ګڼي نو غیر الله هم ګڼي، دا خو شرک جلی دی. دا خو مشرک خدای پاک بالکل نه بخي، دا قسمونه خدای خوړلي. مشرک خدای نه بخي، نافرمان چې د خدای نافرماني او د خدای حکم پورې خندا کوي. د خدای حکم دا دی چې عبادت خدای له او خدای پاک سره شریک مه ګرځوه، ځکه شرک دا هغه ډېره لویه ګناه ده چې دا خدای پاک که توبه دې ونه کړه او تجدید د ایمان دې ونه کړه خدای دې نه بخي. دویم دا چې خدای پاک لکم عمل پکار دی او عبادت هغه د ښودنې دپاره وکړي او مخلوق پکې نیت کوي او مخلوق او خلقو ته ښکاره کړي خپله نیکي، خپل صفتونه، خپل کمالات، خپل ستړیوالی، خپل مجاهده، خپل تلاوت، خپل نفل، خپل ذکر، خپل حج او خپل عمره، خپل جهاد، خپل دعوت او تبلیغ، خیر ښېګړه، ښځو سره خیر کول، کوی وباسي لار کې خلکو ته اوبه ورکړي، کونډو رونډو منددو کې یو لار واخلي، یو جومات جوړ کړي د خدای دپاره نه چې خلکو ته ښکاره شه، مدرسه جوړه کړي د خدای دپاره نه، یو طالب سره، یو غریب سره، یو یتیم سره مدد وکړي د خدای دپاره نه. دا غیر الله چې د ما نه دا مخلوق خدا په نظر کې خشم، دا ټول اعمال خوري او دا ټول ضایع دي. انسان دی هوښیار شي، هوښیار دا لږ شان ژوند دی او دا لږ عمل کوم هغه هم د غیر الله دپاره کوم، خپل کار به کوي خلک. زما مونځ ان صلاتي و نسکي و محیای و مماتي لله، زما مونځ، زما عبادت، زما حج، زما قربانی، زما مرګ او ژوند او زما ژوند کې کوم کارونه کوم، عبادتونه کوم، خیر ښېګړې کوم، کوی وباسم، لاره جوړوم، مدرسه جوړوم، جومات جوړوم، چا سره ښه کوم، دا خالص د خدای دپاره. دا ټول اعمال دي دا به خالص الله لري. یا الله که زما بل نیت زما توبه ده
د توبه وباسه. که وسوسه د ریا راشي خیر دی، وسوسې خو راځي غیر اختیاري دي. یاره لکه راځي دی نه قصد چې قصدن پکې دانیت وکړي چې غیر الله لیکم، دې ته ریا وایي. ریا کې قصد ضروري دی، که بغیر قصد داسې ده خیال لشي، خیال پروا مه ساته او خپل عمل جاری ساته. روجي نیسه، تبلیغ کوه، جهاد کوه، تلاوت کوه، نفل کوه، موس کوه، اعمال به نه ودرې. علما وایي ریا درې قسمه راځي. یو دا دی چې عمل کې نیک د خلکو دپاره چې خلکو ته ښکاره شي او دا پلان کې په نظر کې زه نیک راشم، یو دا ریا ده. دا خو عمل ټول په دې ثواب نه میلاویږي، په دې به دته سزا خدای ورکوي چې ته خو ما پیدا کړی، ستا مشکل کشا څوک و زوم، ستا حاجت روا څوک و زوم، ستا روزي رسان رازق څوک م زوم، ستا مالک څوک و زوم. زه د مالک م، زه د خالق م، زه د رازق م، ما د ځمکه او نظام برابر کړو، نو تا زما عبادت بل چا دپاره وکړه چې هغه پلار مې ته ښکاره شي، هغه ګاونډي ته ښکاره شي، هغه سړو ښځو ته ښکاره شم. زه دا دې ولې کول؟ زه په شرکي عمل څه کوم؟ ولا یشرک بعبادت ربی احدا، او ریاکاري به نه کوي د خدای په بندګۍ کې او اعمالو کې یو قسم د الله نه علاوه بل نیت به نه، زما صرف الله نیت دی. او که غیر اختیاري غیر قصدي خیال پکې راځي، خیال پروا مه کوه، خپل ذکر مه ودروه، خپل مونځ مه ودروه، خپل اعمال مه ودروه، هغه جاري ساري ساتي. یو دی چې سړی عمل د غیر الله دپاره وکړي، اطاعت للخلق وکړي دغه ښودنې دپاره، دا خو خطرناک شو. دویم دا دی چې یو عمل کوي نیک، نو چې څوک راشي دوی وي پلانکي ته نیک ښکاره نه شم، راشه دا مونځ پرېږده مه کوه. یو سړی به منزل راته بل کس ورته کتل، دوی دا به خو زه ته نیک ښکاره شم، او راشه دا مونځ پرېږده. چې نیک عمل څوک پرېږدي د مخلوق د وجې نه، دا هم ریا ده. خپل نیک عمل کوه، خپل نفل کوه چې جایز وخت دی، خپل تلاوت کوه. تا تلاوت راغشتو چې څوک رالل، تا تلاوت بند کړ چې دا سړی به وایي چې یاره دې تلاوت کوي او زما دا تلاوت به درته ښکاره شي. ته یې څه کوې؟ ته خو خدای نه کوې، ته تلاوت مه ودروه، ستا مخلوق په نظر کې بیا راغی. د مخلوق په وجه نیک عمل بندول دا هم ریاکاري ده، دا ناشنا خبره ده. او دریم دا چې یاره خلکو نه پټ عمل وکړه. پټ بسې جمع به څنګه پټوي؟ د جمع مونځ پټېږي، جهاد پټېږي، تبلیغ پټېږي، عمل څه ښکاري نو څه پټ وي. مونځ خو ښکاري که کور کې کوې، کور کې خلکو ته به ښکاري، که جومات کې کوې، دغه پروا مه ساته. دا وسوسې دي، وسوسو باندې به پروا نه ساتې، وسوسې پسې به نه ځې، د هغې پروا به نه ساتې. نو که یو سړی نیک عمل بل ته ښیي، دا هم ریا ده یو قسم. دویم دا چې نیک عمل د خلکو په وجه پرېږدي. یاره تبلیغ کې نظم، خلک به وایي چې دی تبلیغي شو، دی ډېر نیک شو او دی ډېر مونځونه کوي، راشه پرېږدم سې روزه. ته دا شیطان درته چل ښیي. ته خپله سې روزه لګوه، که خلک تا ته تبلیغي وایي او که نه وایي، خپل کار به کوي خلک. زما خو د خدای مقصد دی، خدای خوشحالول د خدای دین دی. زه د خدای دین ځان کې راولم، خلکو ته یې رسوم. نو د هغې په وجه به نیک عمل که چا د مخلوق په وجه ودرو، دا ریا ده، دا ډېر خطرناکه. او دریم دا دی چې عمل پټ کوي، چا ته ښیي نه، چې پټ یې وشي او څوک ته خبر نه شي. که څوک ته خبرېږي بس بیا یې پرېږدي، دا کار ښه نه دی، دا شیطاني عمل دی. د چا په وجه پرېږدم مه، د چا په وجه عملم بندوم مه، د چا لپاره کوم مه، دا ریا ده. د ریاکار انجام خراب دی. که سړی ډېر اعمالو کې غرونه ډېرې خو چې ریاکاري مقصد وي، نو ده ته به خیر نه رسي. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون ویمنعون. چې ریاکارۍ دپاره مونځ کوي، ثواب پکې نشته. او که روژه نیسي د خلکو د ښودنې دپاره ثواب پکې نشته. د ریاکار عذاب په آخرت کې اول دی. اول چې کله میدان حشر قایم شي او حساب کتاب شروع شي، اول به ریاکار دوزخ ته ځي. ریاکاري په نیک عمل کې کېږي، په نیک عمل، په بد عمل کې نه. دا لا بیل مصیبت دی چې نیک عمل هم کوې او په هغې کې ته دوزخ ته لاړ شي. هغه دوزخ چې هغې پیغمبران اوښکې به یوړي د هغې په بیان باندې، او دومره تیارېدل، دومره سخت عذاب دی چې پوره بیان یې سړی کولی هم نه شي. ځکه هارټ اټیک سړي باندې را نه شي، یا زړې ونه شوي،
او یری دومره خطرناک دی. الله پاک دې موږ وساتي. دا ایمان خو د دغه دوزخ نه بچ کول دپاره دی. دوزخ څه معمولي ځای نه دی. که د دې د حقیقت د سړی خبر شي ډوډۍ به مو نه خوري، خوند به ور نه کړي، ډوډۍ چای به خوند ور نه کړي، څښاک خورا څښاک به خوند ور نه کړي، مزه به پکې نه وي، دقه شان خفه هر وخت به خفه وي که سړی پوره د حقیقت نه خبر شي. نو دوزخ ته به اول ریاکار ځي. یو سړی به قیامت کې راوستی شي، دا څه کړي دي؟ ما خو تعالی هر څه درکړي وو، د نعمتونو باران و په تا باندې، دا میوې، دا خوراکونه، جامې، بچي، ښځه، کور او نور نعمتونه، ستوري او سپومې او نور او دا بارانونه او دا چینې او دا نعمتونه، دنیا، صحت او عافیت مې درکړو، سلامتیا مې درکړې، ورسره سترګې، غوږونه، لاسونه مې درکړو. تا څه کړي دي چې ما دومره کړي دي؟ تا څه کړي دي؟ چا باندې ته مکلف چې د خدای حکم به د حضور په طریقه پوره کوې. تا څه کړي؟ دی به ورته وایي یا الله ما خو ډېر جهادونه کړي دي او ما خپل مال هم ستا په لار کې او خپل بدن هم قربان کړی، آخر کې زه شهید شوم. شهید به اول دوزخ ته ځي. شهید په احادیثو کې راځي چې خدای پاک به ورته دروغ وایي، دا چې جهاد کوه دې لپاره چې زه خلکو ته بهادر ښکاره شم او زه خلکو ته تورزن ښکاره شم او خلکو ته جرأتمن ښکاره شم او د خلکو ته پته ولګي چې دې داسې کسان راغورځوي او داسې مړه کوي او دې مل شکست ورکوي او دې مل دا خو د دغه ښودنې دپاره کړی دی. ما ته معلوم دی دا زما دپاره نه دی کړی چې ما نه پرې خدای خوشحاله شي، ما له پرې خدای جنت راکړي. تا به دا ویلو چې دا عمل خالص د الله دپاره، دا د غیر الله دپاره کړی، مخلوق ته دې ځان ښو. چې خدای پاک ورته ده ووایي خدای خو عالم الغیب دی، هر څه نه خبر دی، بدې به دا جواب شي، دته خپل ځان معلوم دی. دی به تا خو تمغو دپاره کو نشان حیدر ما ته میلو شي او تمغه بصالت او تمغه جرأت دا ما ته میلو شي. تمغو ممغو شاباسي دپاره دې کړی دی او خلک تا ته انقلابي ووایي او دا درته ووایي. ملایکو ته به حکم وشي الټی کې الوړئ، الټه به کړي داسې، مخ به یې لاندې خېټه او ملا به یې د پاسه یو جذبه ته جوړ کړي، وي دې الټه واچوئ، دا سینه او خېټه به یې لاندې او تاترین دوزخ ته به پروزي. هغه دوزخ چې کوم د ریاکارو دپاره تیار دی. دا د جهادونه یې کړي، عمل یې کړي، خو ریاکاري پکې ونه، دوزخ ته پې لاړو. نو په دې اعمالو څه نو اعمال تباه کول نه دي پکار او هر وخت توبه وکړل پکار دي. یا الله ما که دا ذکر وکړم، که ما دا مونځ وکړم، که ما چا سره ښه وکړ جهاد یا تبلیغ، ما ستا د خوشحالولو دپاره کړی دی. یا الله که زما پکې مخلوق خدا ته ښودنه نیت وي راغلی مې، زما توبه ده، زما دغه نیت نه دی پکار، زه دغه نیت لرې کوم او د هغې نه زه توبه وباسم، هر وخت به توبه وباسم. دا مونځ پسې مونږ استغفر الله نه وایو چې مونځ وکړو، مونږ وایو که نه استغفر الله استغفر الله، یعنی یا الله دا مونځ ته که څه غلط نیت راغلی یا څه کمې پکې راغلی، نیت کې هم کمې راځي او سوچ ما خیال غلط باندې کړي، یا الله زما توبه ده ما ته یې معاف کړي. بیا به دویم کس راوستی شي، هغه دویم کس به ابه سخي وي، تعالی خو ما نعمتونه ډېر درکړو، سر سترګې مزې دې کولې، کله په جزونو کې ګرځېدې او کله موټر او بنګله او ښځه او بچي او صحت مې درکړو، روغ جوړ وې، سترګې دې سمې، غوږونه دې سم و، ژبه دې سمه و، لاسونه خپو، لس ګوتې مې درکړي، لاسونو کې لس پو کې او د ستوري او د انور او سپومې او د جهان خوراکونه او نعمتونه او بازارونه او دکانونه هر څه مې درکړو. دا څه کړي دي؟ دی به ورته یا الله ما سخاوت کړی دی، مدرسې مې جوړې کړي دي، جوماتونه مې جوړ کړي دي، لارې مې جوړې کړي دي، خلکو ته مې کویان او ټیوبویلې خیراتي جوړې کړي دي، خیرات مې ډېر کړی دی، خیرات زکات خو مې ورکړی دی، خیراتي کونډو رونډو سره مې مدد کړی دی. خدای پاک به ورته دروغ وایي، خدای پاک ورته چې مال دې څه کړي، دا دې مال نه و کړی، دا یې د دې دپاره کړو چې خلک تا ته سخي ارسلا خان ووایي او تا ته حاتم طی ووایي او تا ته ډېر د خدای لار کې لګوونکي هلکه دې ته مال وایي، دې ته سخاوت. دا وایي چې دا خلک زما صفتونه شروع کې په اخبارونو کې او په ریډیو کې او په ټي وي کې
وزیر اعظم څومره صفت کېږي په ریډیو او ټي وي کې. نو دا تا د دوی لپاره دا کړي دي. زه پاتې الوړې دوزخ ته وغورځي، دا سخي به هم دوزخ. هغه ټول خیراتونه، زکاتونه، مدرسې او جماعتونه چې په غلط نیت یې جوړ کړي، هغه اعمال ټول تلې ورته ورکړی شو، ایره شو، او د هغې په وجه دی دوزخ ته لاړه، تاترین ته به وغورځولی شي. جب الحزن ورته وایي، دوزخ کې یو ځای دی. درېم کس به راوستي شي، هغه به قاري وي. دا باندې خو ما د نعمتونو باران کړو، دا څه کړي دي ما دپاره؟ یاره تلاوت به مې کوو، دونه شاګردانو، دا ختمونه، دا تلاوتونه، دا امامتۍ، دا درسونه، دونه کسانو ته مې قرآن اورولی دی او دونه مې کړی دی. قاري به پخوا عالم تم وي چې قرآن شریف به څومره یاد و، د هغې عالم هم یعنی عالم قاري چې هم قرآن وایي هم د علم نه خبرې. ما تعالی علم در کړو، ما تعالی د قرآن شریف مهارت در کړو، زما دپاره زما خوشحالولو یې څه کړي. دا به ټوله ورځ خلک څه وایي، زما تلاوت باره کې خلک څه وایي، پلانکي څه وایي، ټوله ورځ څنګه تلاوت مې وکړو. ظالم مولا او کافر تقریر وکړه، خلک وایي ظالم مولا او کافر تقریر وکړه. زما د تقریر صفتونه کېدل، تا خو صفتونو دپاره کړو چې تا وی غیر الله خوشحاله کړم او خلکو ته پته ولګي زما د خیرات او زما د علم د دغه دپاره کړی. الله دې موږ ته معافي وکړي او زمونږ که سنیت راځي خراب، الله پاک یا الله د هغې نه موږ توبه وباسو. خدای پاک توبه قبلوي چې سړی احساس وي، احساس یاره که څه غلطي رانه شوي، زر توبه زر وکړل پکار. تانوي صاحب وایي ګناه کوی ما، ګناه به نه کوې، دوه کاره وکړې بس ګټه ده. یو ګناه بالکل مه کوې، ځان کلک کړې چې ښځه روانې چې ونه ګورې ورته، بالکل نه به ګورم، ځان به کلک کړې. ما ته د خدای حکم دی چې لاندې ګوره، ما ته د خدای حکم دی کومې کتل په ما لعنت ورېږي. ما ته پیغمبر او د خدای رسول په نظر کې زه فاسق او فاجر کېږم. نو زه نظرباز یم چې ښځو ته ګورم یا ښځه سړو ته ګوري، نو په داسې ښځه او په داسې سړي لعنت ورېږي او زه بېدینه شوم دې سره او د خدای نافرمان شوم او اعمال او علم هغه طاقت او اثر برکت به ټول ختمېږي. سړی ښځو ته ګوري، علم او تقوا او ولایت ټول ختمېږي، بالکل ختمېږي. نه به روحانیت وي، نه به پکې خوند وي، اعمالو نه به ورو زړه وړي، په مونځ به تنګي، په تلاوت به تنګي، نیکو اعمالو نه به محروم شي او یا به د برکت نه محروم شي، خوند به پکې نه. دا ټول دا یقیني خبرې دي. نو یو خو ګناه مه کوئ، ځان کلک وساتئ. دویم دا که وشي ده نه، که ګناه ده نه وشي، نو زر کلکه زارۍ سره او جړا سره توبه وباسئ. سجده ته خدای پاک ته په سجده پروزئ او د اوښکو باندې ځمکه لمده کړئ، دونه وجاړه خدای پاک ته چې د ځمکه لمده شي. خیر قاري او عالم هم خدای پاک ملایکو ته وایي دی زما دپاره څه نه دي کړی. د خلکو ته نمبر یې جوړولی، خلکو ته ځان ښکاره کوم، د خلکو د شاباسي په تمو خلکو یې صفتونه کول، دی به خوشحالېده. آخرت او خدای ته اړو خیال نه و چې ماله به خدای په دې څه راکوي، هغه تصور د ده نه و. الوړې الټې دوزخ ته وغورځوئ. د قیامت په ورځ به درې ریاکاران، دا نه وعده، نور کسان به مې، دا به اول دوزخ ته ځي. سړی دوزخ نه بچ نه شي. دوزخ کوم ځای دی؟ څه معمولي ځای نه دی. دوزخ کې یو کنده ده، هغې ته جب الحزن وایي، کنده د غم. هغه دومره خطرناکه ده او دومره څښا عذاب دی پکې، خطرناک هولناک، چې دوزخ د هغې نه 400 ځلې په ورځ کې امان غواړي. 400 ځلې یا الله د دغه نه ما بچ کړې. دوزخ وایي ما ته بچ کړې. دا دوزخ کې چې کومه کنده ده، چې هغې کې کوم عذاب دی، نو دا د ریاکارانو دپاره دا کنده، او یا د هغه عالمانو دپاره چې هغه علم او قرت هغه د ښودنې دپاره کوي. دا د هغې دپاره یو حدیث کې راځي د ریاکارانو دپاره ده. یو ځل جبري علیه السلام نو ریاکارۍ که ځان دوزخ ته بوځې، دغه نیت وکړه چې خلک به خوشحاله شي. خدای خوشحاله که دا خلک که خوشحالي او که خفه وي. خدای پاک که تا له دنیا کې صفت درکوي، خلک به دې صفتونه کوي، دا ښه خبره ده. د خدای شکر پرې وباسئ چې د خلکو خوښ یې، خلک دې صفتونه کوي، ستا علم، ستا سخاوت، ستا جهاد، ستا تبلیغ، خلک یې صفت کوي پیش شه. د خدای احسان دی، هغې باندې شکر وباسه. ته پکې دا نیت مه کوه چې د خلکو شاباسي او د خلکو
نمبر یې ماله جوړې کړې او ما ته زنده‌باد ووایي. دقې نه سم د جوړ والي صاحب مې په دې سټیج تاسو ته وي په دې منبر به ناست وم وي د خلکو شاباسۍ نه د دوانو نسوار ته ښه دي. څوک د دوانو نسوار درکړي هغه ته ښه دي که دا لکونه خلک تا ته امام انقلاب ووایي او تا ته شاباسۍ درکړي او تا ته ښه ووایي خو چې د خدای په نظر کې ښه نه نو بیا به څه کوي. یو ښځه وه ډېره ښکلې وه واده شوه لا خاوند کله نه وتلی یو جینۍ به راتله دا جینۍ خو ډېره ښکلې ده چې بلې ښځې به وکتل وي داسې ناوې خو مونږ ګڼو کتلې نه ده څومره ښکلې لاسونه دي څومره ښکلې مخ دی څومره ښکلې جامې دي نو هغه ښځې به راتلې او د دې جینۍ صفتونه به یې کول کله به ورته یو ښځه راله کله بله ښځه کله بله دا جینۍ په ژړا شو آخر کې دې ښځو ته وایي دا ټولې ښځې ناستې وي تاسو خو زما صفتونه وکړه چې داسې ښکلې خو زه چې چاله روان یم کم خاوند زما دی او هغه ما ته ښکلې ووایي او په ما خوشحاله نو زه به بیا خوشحاله شم که تاسو ټول خوشحاله یې او زما ښایست ته پسخېږئ او صفتونه کوئ دا د دوانو هم نه دي زه خو واده شوم چې کوم خاوند ته اوس روان یم بېګاله هغه کور ته ځم او که د هغې خوښه شوم د هغې په نظر کې ښه یم نو زه به بیا کامیاب یم او که د هغې په نظر کې ښه نه یم ناکام دی سړی د خدای په نظر کې اوچت دی دا اوچت دی ښځه که د خاوند په نظر کې اوچته دی دا اوچته ده ژوند د هغه سره دی موږ خدای پاک پیدا کړي وو هغه زمونږ خالق ته موږ مخلوق یو هغه مالک ته موږ مملوک یو او موږ خدای بندګۍ له پیدا کړو او بندګي د خدای حق دی که بل څوک د پکې شریک کړ خدای پاک هغه عمل بالکل نه قبلوي. یو ځل جبرئیل علیه السلام راغی حضور پاک علیه السلام ته رنګ یې بدل و خو ډېر ښکلي د ملایکې خو ښکلي وي رنګ یې بدل و داسې لکه خراب و رنګ دغه و خفګان و پې د خفګان رنګ و نبي علیه الصلاة والسلام علیکم سلام کلام وشو حضور پاک ورته کتل هغه ته خو ملایکې ښکارېدې وي دا رنګ د ولې داسې خفه دی سړی خفه وي لکه پلار مړي سړی بچي مړي او په هغه طبیعت یې خراب وي وي دا طبیعت دی ولې رنګ دی ولې خراب دی بیا ورته وي د دوزخ د وجې نه که نه زما طبیعت خدای پاک حکم وکړه ملایکو ته چې دوزخ اور 1000 کاله ګرم کړي 1000 کاله ګرم شو نو سور شو تک سور اور شو بیا ملایکو ته حکم وکړه 1000 کاله نورم ګرم کړي چې 1000 کاله ګرم شو بیا اور تک زیړ شو لکه لمبې زیړې وي بیا ورته 1000 سال نورم خشاک او ګرم یې کړې سم نو بیا 1000 کاله پس 3000 سال پوره شو نو بیا دا اور تک تور شو تک تور سروټ کې تور لمبې تور شي خو داسې سروټ کې دي چې هغه به عمر کې یخ نه شي که دوزخیان پکې هم سوځي یخېږي به نه لکه یو شی خو یخ شي که نه د دوزخ سروټ کې یخېږي نه بس مسلسل ګرمې د هغې د لاسه جاړم حضور پاک هم په ژړا شو او جبرئیل علیه السلام هم ژړل بیا ورته حضور پاک جبرئیل علیه السلام ته ته خو ملایکې خو ګناه هم نه کوي که نه او الله ته ډېره نیازبینې نو ته ولې ژاړې هغه ورته وایي ما ته خپل تقدیر نه دی معلوم ما ته خپل انجام نه دی معلوم شیطان پیری وم په ملایکو کې به عبادت کو د ملایکو استاذ و معلم د ملایکو ورته وایي لکه ډېر خلک نو هغې به ته زده کړه کوله خو آخر کې نافرمان شو آخر یې خرابه شو ابا واستکبر وکان من الکافرین او هاروت او ماروت لکه یو قول مطابق د خدای نافرمانی یې وکړه نو د هغې سال شو الوړې په دوزخ کې ځوړندې دي نو زه یریږم د خپل انجام نه چې آخر کې چېرته دا نیکي مې په بدۍ بدله نه شي حضور پاک صلی الله علیه وسلم نور هم زیات طبیعت دغه شو خپل ځان فکر شو ورسره خدای خو صمد ذات دی لاوبالي یو سړی به په هدایت وي آخر کې به یې ګمراه کړي نوح علیه السلام زوی سمیدنه وس یې پرې کړو ابراهیم علیه السلام په خپل پلار باندې وس کړو خو نه سمیدل نو دا خو هدایت خو د خدای لاس کې دی ابو طالب باندې حضور پاک ستړی شو مرګه پورې زنکدن کې متوي کلمه ووایه زنکدن نه مخکې نو کلمې ونه ویله بس محروم شو نو د خدای پاک څه پته لګي که سړی آخر کې کافر شي او کافر مسلمان شي آخر کې بختوري ما ته د خپل انجام پته نه وي حضور پاک وایي ما ته هم د خپل انجام پته نه لګي پیغمبران خو دوزخ نه بچ خو د خدای نه یریږي د ډېرې یرې نه وجې نه ما ته خپل انجام نه دی معلوم ځکه لا وخت خو پاتې دی پکې
بیا خدای پاک وحی راولېږله چې تاسو دواړه مطمئن اوسئ، جبریل او ملایکه ده او د سردار ده، او حضور پاک تاسو مطمئن اوسئ تاسو به ترې بچ شئ. بیا حضور پاک ملایکه خو لاړه، بهر راووتم، انصارو صحابو سره لوبې موبې کولې، خلک بال مال کوي، لوبې ټوکې کولې، ورته یې وي تاسو لوبې کوئ، او که د دوزخ د حال نه خبر شوئ لکه زه چې خبر یم، نه به خوراک خوند درکړي او نه به څښاک خوند درکړي او نه به ژوند لکه تاسو به د ژوند په مزو باندې بیا نه پوهېږئ، بیا به ژاړئ. هغوی خندل که نه، یو بل سره یو هم خندل بل هم خندل، څه ګپ شپ یې لګولو. وایي تاسو خو خاندئ، خو که د دوزخ د حال نه خبر شوئ نو بیا به خندا ختمئ او بیا به ژاړئ به. او بیا خدای پاک وحی راولېږله چې نه دې یارومه ډېر، او بشارت ورته ورکړه چې سړی دا ایمان وي چې آخرت منم، فمن کان یرجو لقاء ربه، چې یو سړی دا ایمان وي چې آخرت شته او زه به خدای پاک ته مخامخ کېږم، نو د هغې علاج دا دی چې خدای درنه خوشحالي، نیک عمل وکړه، تلاوت، ذکر، منځ و دس، تبلیغ، څومره نیک سخاوت، د خلکو مدد، په زنانو رحم، چې څونه وړو باندې رحم، کمزورو باندې رحم، ګاونډي خیال ساتي، خواخوږي، همدردي، ښکلي اخلاق، بس نیک اعمالو کې وخت تېر کړئ. فلیعمل عملا صالحا، خالص د الله دپاره دې وکړي، ولا یشرک بعبادت ربه احدا، او شرک جلی او شرک خفي به نه کوي، ریاکاري ده. چې څه کوې دا مه وایه چې ما تا سره ښه وکړ چې تا ته پته ولګي زه څنګه سړی یم، هلکه دا پیسې واله چې زمونږ د سخاوت پته راته ولګي، او دا زما دا غزار واله چې زما د بهادرۍ پته راته ولګي. تاسو ته پته لګولو دپاره مه کوه، بس د خدای دپاره، خدای پاک ته هر څه معلوم دی. دا دعا وکړئ خدای پاک زمونږ په اعمالو کې که ریا راغلي، هغه ریاکارۍ نه مونږ توبه وباسو، او هر عمل تاسو ټول خالص د نن نه پس دا عهد وکړئ چې زه کوم عمل کوم یو سبحان الله م وایم، د دې دپاره نه چې خلک ما ته ذاکر ووایي او نیک صوفي صاحب ووایي، بس خالق د نیک عمل د ثواب دپاره کوم او خدای پاک په خوشحاله کوم. انشاءالله خدای پاک چا سره عزت نه کوي، د سړی د خدای منونکی شي، بشارت دی هغه لپاره انشاءالله جنت دی او خوشحالی، او د دوزخ نه به خدای پاک بچ کړي. بیمار دی مولانا فضل حمید صاحب، فالج پر راغلی د تاکال، یہ جماعت کے سپلے اوخکل سنگری جوتے ہوتا ہے، جماعت کے بعد سپلے وباسه دا پخوانی جماعتونه نه چې کاڼي او خورې پکې، دلته او قالین وي، کارپېټ وي، نو چې څوک پیزار سره راځي بې ادبي لکه نه وي پیزار یې هم جومات کې مه اچوئ. دا طوافونه خلک په پیزار کې کوي، یو خو سړي خپې خوږ وي یا زخمي وي، مجبوري وي، او که هسې پسې کوي د بې ادبۍ شکل د ښه کار نه دی، علماو نیکان یې نه خوښوي. څه وایي چندې والا د وختي چنده غونډۍ چې دویمه ځان نه مخکې قصه را غونډوئ، قصدن یې لیټ کوئ مه، چندې والا لږ تیز ګرځو چې بانګ وایي چې تاسو هر څه ختم کړي. دا چا لیکلي نن سبا د شپې غله ډېر زیات دي، موبایل غله، چې موبایل نه ورکوې نو ګولۍ باندې دې ولي ورکه، 2 روپۍ دې ځان بچ کړه. عبدالله بن مسعود صاحب باندې شپږ روپۍ وې غله پرې رالل د حبشې نه چې راته مدینې منورې ته هجرت یې کړم، وباسه پیسې، په 6 روپۍ وې 6 واړه یې ورکړې، 6 روپۍ وې غالبا، دغه روپۍ ورسره ځان یې بچ کړه. والد صاحب مې هوښیار دی ورکړه پیسې، ځان بچ کړه. اوس چې تا مړ کړي ته خو ډز نه شې کولی، هغه تماچه ډکه نیولې ده او په دغه باندې په کونداغ باندې ګوتې ایښې دي، او ته بچه ته ډز هم نه شې کولی، ډز نه چې لخت هم نه شې والی، ته پکې سوچونه کې هغه مخکې نه تیار د کور نه راغلي ډکې وي، او مرګ هم کوي، او نور خلک یې ویشتي دي، څوک یې په لاس ویشي څوک یې په خپه. حکومت وینیسي او لاسونه ته کټ کړي نو ښه به وي، که دې غل ونیوه یا په رشوت یې پرېږدي او که لاس ته کټ کړي نو امریکا بابا خفه کېږي. زمونږ باباګان ډېر دي، یو انګلینډ بابا دی، یو امریکا بابا دی، یو ترور هم ده، روس او چین تروریان او ماماګان هم ډېر زیات دي.
اسلام ته روزګار نه یریږو بزدل خپله ژبه باندې فخر نشو کولی خپلې جامو د انګریز جامې تاسو اچوئ ښځو لنډ لستوڼي وکړ او لنډ کمیس ولې د انګریزانو فیشن کوي خپل فیشنو کې اسلامي فیشن ښکلې فیشن زموږ دا جامې ښکلې ټیک ټاک دي ښه مزېدارې دي سمې ښکاري دې کې څه نقصان دی چې برینډډ پسې ځئ لنډ لستوڼي لمنې لنډې کناټې ښکاري خېټې ښکاري خپې ښکاري دا خو بربنډتوب دی په نقل کې موږ اړوان دی جالېدارې ټوپۍ خیر دی دا ټوپۍ اقسام دي ډیزاینونه یې کسوري پکې خیر دی 20 لک روپۍ مې کاروبار له ورکړي 20,000 یا 13,000 مال پکې منافع راکړي دا سود دی که نه دا خالص سود دی سود هم دې ته وایي چې پیسې ورکړي او مقرر پیسې ستا دپاره کېدای شي دا وګټي یا نه دا سود د پیسو پسې پیسې په پیسو پسې زیادت هم جنس کې دا سود دی تفاضل پکې حرام دی ستا سره خپلې پیسې کېږي او که ګټه وشو نو ګټه که ورسره خبره وکړه چې نیمه راکړه یا درېیمه راکړه د هندوانو د عیسائی بینک د سودي قرضه څنګه ده ناروا ده سود حرام دی که عیسائی بینک نه علی هم او که د خپل بینک نه دی تا باندې به پیسې راځي ډوډۍ سپوره وخوره خو سود ماله که لیوني به شي اخر کې سودخور سړی اخر کې لیونی کېږي او منټل شي او ژوند د آخري بوډاتوب ډېر خراب وي او که بچم شي نو قبر او آخرت یې خراب دی آخرت کې به د لیونو په شان دا پاګل نه چې په خبره نه پوهېږي او ګډې وډې وایي او کله یو خوا غورځېږي او کله بل خوا دا چا لیکلي ټیک ټاک باندې خطرناک انداز باندې خلک ټیک ټاک جوړوي زه خو ټیک ټاک باندې پوره نه پوهېږم خو لکه داسې فوټوان وباسي او ځان کله یو ډیزاین کوي او داسې خطرناک چې ځان مړ کوي لکه غر کې یا سیند کې دا خودکشي ده دا خودکش دی دا چې جیل ته واچي او چې توبې پرې وباسي او د پلار نه نسخت یې والي هلې یې راپرېږدي دا د حکومت کار د مولا کار نه دی دا چا لیکلي د سړي نه به څونه ستر او ښځه به د ښځې نه څونه ستر کوي نو سړی د بل سړي نه د نوم نه لاندې تر پنډۍ پورې ستر دی پنډۍ دا به نه ښکاره کوي پتونو او د نوم نه لاندې تقریبا دومره ځای دی 1 لیش یا 4 ګوتې دا به ټول پټي پرتوغاښ تاسو په نوم باندې تړئ نو که کمیس یې وښکي خو چې نوم یې ښکاري خیر دی ابو هرره صاحب یو ځل حسن صاحب د نوم ښکل کړی نو نوم عورت نه دی او د نوم نه لاندې بس فورا عورت دی که ویښتو ځای نه برم او لاندې سړی به د سړي ملا ته کتی شي خېټې ته کتی شي سر ته یې کتی شي ځکه خلک کاروبار کوي څوک ټرک ته شي د سیمټو څوک زمینداري کوي کمیس یې شلېدلي د ملا پټول او د غاړه پټول سړو دپاره کاروبار دی دا ګرانه شوه نو سړو ته اساني راغله ښځه به د ټول حجاب اچي بار ته پردو سړو نه او کور کې که مخ او لاس کاروي نو خیر دی ښځه به د ښځې نه څونه ستر کوي ښځې هم د ښځې نه دونه ستر دی لکه سړي چې د سړو نه کوي ښځې نه ښځې ته دونه خطره نشته د نوم نه تر پنډۍ پورې د ښځې به د بلې ښځې دغه ځای ته نه ګوري دغه ځای ته به نه ګوري او ملا او سینې ته یې کتی شي ګوري دی نه خو دا لکه ګناه نه ده د مور نه او خور نه چې کومو سره نکاح نه کېږي د هغوی ستر خېټې ته به یې نه ګوري د مور او د خور او ملا ته به یې نه ګوري تر پنډۍ پورې نو ملا او خېټه پیټ او ورپیټ دا عورت دی او سینه عورت نه دی او ترخ او دغه سټ او سر که سر د مور ښکارې لوپټه پې نه کور کې نو خیر دی که زوی ورته ګوري ځکه مور ته او خور ته د خلکو زړه نه کېږي او فتنه کې نه راځي دا د انسان چې سلیم الطبع انسان یې د هغه دغه سوچ دی ښځه مخ ښکاره کولی شي خو چې فتنې دور نه وي اب پخوانۍ دور اوس د فتنو دور دی یو ښځې ته ګوري سړی بلې ته ګوري بلې ته نو اعمال او حلاوت هم ختمېږي څو ښځو هلکانو ته ګوري بېګیره هغه له به نیک اعمال خوند نه ورکوي مونځ کې به یې خوند نه وي ذکر کې به یې خوند نه وي بلکې تلاوت نه به محروم شي خدای پاک د نیک اعمالو نه به محروم کړي او یا به نیکو اعمالو ته بلکل خوند نه وي بلکل پیکه پیکه یاره ما له مونځ خوند نه راکوي یا له ما له جمع خوند نه راکوي بې المازه به شي
ډاکټر چې د ښځې اپریشن کوي که نه عورت نو څونه کتی شي نو که بله ښځه نه وي بله ډاکټره همدغه ډاکټر دی د بواسیرو اپریشن کوي یا خېټې نه ماشوم راوباسي نوره کپړه به په ښځه باندې پوره واچوي او دغه ځای به ښکاره کړي بس دا نوم دی دلته ستن وخي یا د هرني اپریشن کوي یا ماشوم راوباسي د خېټې نه او یا بواسیر اپریشن یا خپې پتونه مات دی او دلته ولا اډوکې اپریشن کوي نو چې کوم ځای اپریشن والا ځای وي ډاکټر به توبه وباسي ذکر به کوي یا الله ما د بد نظر نه وساتې بد خیال نه استغفار به وایي او کپړه به پې ټوله ښځه باندې واچي او دغه لږ ځای به ښکاره کړي هماغه ځای کې به اپریشن کوي لکه سټ کې دانه وي دانه والا اپریشن کوي سر کې څه زخم دی پټۍ پې لګوي په ملا باندې څه زخم دی یا بل څه دی یا کینسر یې وي د سینې نو کپړه به واچي او خاص دانو ته به هغې ته به ګوري زیات به نه ګوري لکه سړی چې نه وي او د سنت ماشوم سنت کوي د سنت ځای ته به ګوري بل ځای ته به نه ګوري صرف چې ماشوم سنت کوي یا ښځه سنت کوي د عربو ملکونو کې افریقا کې وي نو ښځه ته کتی شي دغه علاج دپاره او یا ماشوم سنت کوي نو کمپاوډر د دې ماشوم د شرمګاه ته کتی شي نور ځایونو ته به نه ګوري خوند به پرې نه اخلي چې ما له مزه راکړي یا ګورم ورته چې زه میلان یم سترګې نظر ښکته ساتل څومره اهم دي دا انتهایی اهم دي د هر تبلیغي دپاره د هر عالم دپاره د هر حاجي صاحب دپاره چې نیکانو مجلس وي دوی به بلکل نه ګوري نور خلک هم نه ګوري خو داسې خلک د نیک مجلس نه به محرومه شي د نیکانو د ډلې نه به خدای پاکې وباسي دا خطرناک دی لاندې به ګوري تانوي صاحب ماله بېګیرې هلک کمرې ته مه رالېږئ بېګیرې هلک په شان د جینۍ دی بلکل به ورته ګورم نه وی په کبډۍ او په کرکټ کې خلکو جانګي اچولې او پتونې ښکاري دا ټول فاسقان فاجران دي دا څه اولیا نیکان نه دي دا مسلمان دی فاجر دی بېدینه فاسق دی د دین نه بار دی باغي دی باغي د خدای د احکاماتو چې پتونې ښکاري او کرکټ کوي یا لامبي او پتونې ښکاري الفخذ عورتون د مسله سخته ده یا د نوم نه لاندې درې ګوتې ځای ښکاري څلور ګوتې نه د نوم لاندې به پټۍ جانګې به بره تړي دې ځای پورې به جانګې وي که کرکټ کوي او یا فوټبال کوي یا بله لوبه کوي لوبه بند نه ده بې ستري بند ده عورت به نه ښکاره کړي کوم کس عورت ښکاره که دا فاسق دی یو څو ځلې ښکاره کړي قاري نعمت الله صاحب د تاکال د هغه ورور مړ شو الله پاک دې وبخي او بخښنه دې نورو چټونو کې دعاګانې خلکو لیکلي دي د چا کورونه الحمدلله والصلاة والسلام د چا کورونو کې پریشانۍ دي چا کورونو کې مرضونه دي څوک په ګناهونو کې اخته دي یا الله د ګناه نه او د فسق او فجور نه او د بې برکتۍ نه شرک او ریاکارۍ نه یا الله موږ محفوظ وساتئ بیماران هم مخه کې قرضداران هم د قرض و نخلاص کې د چا پیسې بندي هغه الله پیسې راوښکلې کړي د چا ځمکه نه خرڅېږي دکان نه خرڅېږي کاروبار یې روان کړي پاکستان کې روزګار مواقع زیاته کړي او زموږ نوجوانان بار ملکونو ته مه محتاجه کړي چې په خپل وطن کې ورته د رزق دروازې الله حلال کولو کړي د ملک برکات نازل کړي بې برکتۍ نه د ملک او بې دینۍ نه بچ کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق